الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مبحث په مقدمه کې د ضرورت د علم الحديث ذکر کوو. ګوره الله پاک انسان مکلف کړی دی او د وحی په ذریعه ورته احکام را لېږلي دي، لیکن دا احکام اکثر مجمل مختصر او د قواعد په شکل کې دي چې د شارع توضیح ته ضرورت لري. او شارع حقیقی اگر چې الله دی، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شارع مجازی دی چې قرآنی تشریحات او توضیحات یقینی دي. الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وظایفو کې یو وظیفه دا ذکر کړې ده چې لتبین للناس ما نزل الیهم. امام شافعی رحمه الله فرمایي چې جميع ما تقوله السنة شرح للقرآن وجميع ما تقوله الائمة شرح للسنة، یعنی سنت د قرآن تشریح ده او فقه د سنت تشریح ده. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې لولا السنة لما فهم القرآن احد منا، کچرته سنت او احادیث نه وي نو په قرآن باندې و په مونږ کې هیڅوک نه وي پوه شوی. همدارنګه د اکثرو آیتونو شان نزولونه د احادیثو مبارکو نه معلومیږي. لہذا د احادیثو د ضرورت نه انکار په اصل کې د قرآن نه انکار دی. اتم مبحث حکم د علم الحدیث. که په یو علاقه کې صرف یو مسلمان اوسیږي نو په هغه باندې د علم الحدیث د کول فرض عین دي، او که په یو علاقه کې ډیر مسلمانان اوسیږي نو الته د علم حدیث د کول فرض کفایي دي. تر دې پورې طالبانو د رؤوسی ثمانیه ذکر مکمل شو، د مقدمه العلم ذکر مکمل شو. د تتمه المباحث الثمانیه په طریقه به یو بل اهم بحث د حجیت الحدیث هم ذکر کو. اهل الهوا او بدعتیان د خپل خواهش د ازادۍ د پاره د حجیت الحدیث نه انکار کوي، نو د دوی شبهات ته د جواباتو د پاره به د حجیت الحدیث یو څه مختصر بحث د الله پاک په توفیق باندې ذکر کو. ګوري ورونو د امت محمدیه علی صاحبها الصلوات والسلام په دې باندې اجماع ده چې د قرآن کریم نه وروسته د دین دویم مأخذ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي. لیکن په دې اخرو صدیو کې چې کله په مسلمانانو باندې د مغربي قومونو تسلط زیات شو، نو د کم علم مسلمانانو، نام نهادو مسلمانانو یو داسې ډله پیدا شوه چې د مغربي افکارو نه متاثره وه. د هغوی دا فکر چې د مغرب د تقلید نه بغیر په دنیا کې ترقی نشي حاصلېدی، او د مغرب د تقلید په مخ کې زیات رکاوټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو. لدې وجنه دوی په اسلام کې د تحریف سلسله شروع کړه. دا د مغربي افکارو مطابق دغه جوړ کړي طبقې ته جوړې کړې شوی طبقې ته چې انګریزانو جوړه کړې وه، دوی ته اهل تجدد وای. د دوی په هندوستان کې بنیاد سر سید احمد خان او مولوی چراغ علی کې خودو، په مصر کې طه یاسین او په ترکو کې ضیاءک الپ، دا د دې طبقې مشرانو. د دوی خیال داو چې په احادیثو کې د ژوند د هرې شعبې متعلقه داسې مفصل هدایات موجود دي چې د مغربي افکارو په منځ کې خنډ دي. نو دوی د احادیثو د حجیت نه انکار شروع کړو. ابتدای دوی وکړه په بر صغیر کې ما درته ویل چې سر سید احمد خان او مولوی چراغ علی و. د دوی نه وروسته په دې نظریه کې نورم ترقی وشوه، او عبدالله چکړالوی د منکرینو د احادیثو واګې په لاس کې واخیستې. عبدالله چکړالوی اول وکټوري اهل حدیث چې دا زمونږ په عرف کې ورته وابیان وي، اول وابیو او بیا د منکرینو د حدیث قائد شو، یعنی ترقی وکړه، اهل قرآن شو. د پنجاب په سطح باندې د وابیانو اولنی مسجد په لاهور رنگ محل کې دی چې مسجد چینیان والی ورته وي. د دې اولنی خطیب مرزا قادیانی لعینو، او دویم خطیب دغه عبدالله چکړالوی چې په هغه وخت کې اهل حدیثو او به ترقی وکړه، اهل قرآن شو او د احادیثو نه انکار شروع کړو. د دې ډلې ته د اهل قرآن نوم کې خودو.
د دین وروسته بیا اسلمي جراجپوري دې نظریې ته لږه ترقی ورکړه او دا غین وروسته بیا غلام احمد پرویز د دې فتنې د انکار د حدیث واګي په لاس کې واخیستلې او دې ته د یوې منظمې نظریې شکل ورکړو. د نوجوانانو د پاره داغه په لیکلو کې ډیر کشش وو. لدی وجنه د غلام احمد پرویز په زمانہ کې دا فتنه ډیره خوره شو. دلته به موږ د دې فتنې په بنیادی نظریاتو باندې مختصر خبرې د الله پاک په توفیق باندې وکړو. د منکرینو د حدیثو درې نظریې دي. د منکرینو د حدیثو د طرف نه چې کمی نظریې تر اوسه پورې مخې ته راغلي دي په هغوی کې اوله دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه صرف د قرآن رسولو، د الله پاک د طرف نه انسانانو ته قرآن را ورسولو. نور د قرآن اطاعت واجب ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت من حيث الرسول نه په صحابه رضی الله عنهم باندې واجب او نه په منګه باندې معاذ الله. او د دوی پنیز باندې وحی صرف مطلوع ده، وحی غیر مطلوع د دوی پنیز باندې نشته. د دوی دا خیال دی چې د قرآن د پوهې د پاره د حدیث ضرورت نشته. دویمه نظریه د منکرینو د حدیثو دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات صحابه کرامو ته حجت او د صحابه کرامو نو وروسته خلکو ته حجت نه ده. او دریمه نظریه د منکرینو د حدیثو دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ټول انسانانو ته حجت دي، لیکن موجوده احادیث مونږ ته په قابل اعتماد یعنی په معتمد ذرایع باندې نه دي را رسیدلی. لدی وجنه دوی وای چې موږ د احادیثو په منلو باندې مکلف نه یو. د اهل قرآن یعنی د منکرینو د حدیثو تعلق کده هر ډلې سره ای نو په دغه دریو نظریاتو کې به ضروره په یو نظریه کې داخلي. موږ به د الله پاک په توفیق په نن درس کې د اولنۍ نظریې تردید ذکر کو. اوله نظریه د دوی داوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د الله پاک او د انسانانو په مابین کې استاذ دی. نور احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجج ندي. پیغمبر علیه السلام د یو ډاګي حیثیت لري او د دوی په نسبت باندې وحی صرف مطلوع ده، غیر مطلوع وحی نشته. د دوی تردید به د الله پاک په توفیق باندې په مختصر دلایل سره وکم. اول، الله پاک فرمای وما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. په دې آیات کریمه کې الله پاک د وحی مطلوع ذکر کوي او رسته فرمای چې او یرسل رسولا یا د پیغمبر په ژبه د انسانانو سره غږیږي. نو د پیغمبر په ژبه غږیدل د وحی غیر مطلوع ده. دویم دلیل، الله پاک فرمای وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. په دې آیات کریمه کې د القبلتن مراد بیت المقدس ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم شپارس یا ولس میاشتې بیت المقدس ته لمونځ کړو. دغه لمونځ الله پاک تعبیر په ما جعلنا القبلة باندې کوي، یعنی دا بیت المقدس ته چې تاسو شپارس یا ولس میاشتې لمونځ کړو نو دا الله فرمای زما په حکم هم کړو. حالان کې قرآن کې داسې صریحي حکم نشته چې الله حکم کړی وي چې بیت المقدس ته لمونځ کوي. نو دا د پیغمبر په حکم شوی او په وحی غیر مطلوع شوی. دا وحی غیر مطلوع الله پاک ځان ته منسوبه کړه. دریم، الله پاک قرآن کریم کې فرمایي ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. ورسته فرمای وما جعله الله الا بشرا لكم. دا آیات د غزوی د احد په موقع نازل شوه دی او په دې آیات کې الله پاک فرمای چې الله تعالی په غزوه د بدر کې د نزول د ملائکو پیشنګویی کړي و، تاسو ته زیره درکړو چې زبست تاسو د امداد د پاره ملائکه را لېګم. حالان کې دا زیره او پیشګویی په قرآن کې نه د ذکر شوی، په وحی مطلوع کې نه د ذکر شوی. ظاهر ده چې دا د وحی غیر مطلوع په ذریعہ باندې و، نو وحی غیر مطلوع حجت ده. څلورم، الله پاک فرمای علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. په دې آیات کې د رمضان په شپو کې د جما کولو نه الله تعبیر په خیانت باندې کړی دی او ورسته اجازت ورکړو. د دینه معلومه شو چې قرآن کریم دا واضح کړه چې مخکې د حرمت د جما حکمو، حالان کې د حرمت د جما ذکر په قرآن کې نه دی راغلی
په وحی مطلوب کې نه دی راغلی، خامخا دا د وحی غیر مطلوب په ذریعه باندې و. پنځم، الله په قرآن کریم کې فرمایي وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. په دې آیات کې چې د کمی وعدې ذکر دی هغه د وحی مطلوب په ذریعه باندې نه و، بلکې د وحی غیر مطلوب په ذریعه باندې الله پاک د مسلمانانو سره وعده کړې وه چې یا به درته عیر په نصیب کوم او یا به درته نفیر په نصیب کوم. شپږم، الله پاک قرآن کریم کې فرمایي وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من انباک هذا قال نبأني العليم الخبير. ګوره په دې آیات کې صفا ذکر دي چې د حضرت عائشہ رضی الله عنها او حضرت حفصه رضی الله عنها پوره واقعه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک ظاهره کړی و، او په قرآن کې د دې واقعي د ظهور ذکر نشته، نو د دې ظهور د وحی غیر مطلوب په ذریعه باندې شوی. دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرایض او منصبیو کې یو فرض منصبی الله پاک دا ذکر کوي چې ويعلمهم الكتاب والحکمت. دارنګه الله پاک د پیغمبر علی السلام په فرایض او منصبیو کې دا ذکر کوي چې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. د دې آیاتونو نه صفا واضحه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت یوازې د ډاګي او د استاذ نه، بلکې پیغمبر علیه السلام معلمو د کتاب او د حکمت او د دې تشریح او تبیین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه و. اوس موږ د منکرینو د حدیثونو تپوس کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات چې ستاسو په نیز باندې حجت نه دي، نو د کتاب او د حکمت تبیین به څرنګه وشي؟ آیا د کتاب الله د تشریح دپاره دوی ته به د خپل ځان نه د خبرې کولو ضرورت نه راتلو؟ ظاهره ده چې دینه بغیر تعلیم ممکن نه دی تر څو چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو حجیت ونه مني. نه هم په قرآن کریم کې ځای په ځای الله پاک فرمایي اطیعوا الله او ورپسې ذکر کوي و اطیعوا الرسول. دا صراحتاً په حجیت د احادیثو باندې دلالت کوي. د الله پاک پیرویم فرض ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیرویم فرض ده، او منکر کافر ده. لدی وجنه د اهل قرآن منکرین د احادیثو چې دي دا کافر دي. منکرین د احادیثو جواب کوي چې اطیعوا الرسول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت په حیثیت د حاکم باندې واجب ده او په حیثیت د رسول نه دی واجب، لیکن دوی دا خبره غلطه کوي. ځکه اطیعوا الرسول حکم په مشتقی چې مرتب شي نو ماده د اشتقاق ورته علت وي. دلته ماده د اشتقاق رسالت ده، نو علت د دې پیروي د پاره رسالت ده. دارنګه په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې د پخوانیو پیغمبرانو احادیث منقول دي او د دوی ارشادات د دوی د امتونو د پاره واجب العمل الله پاک ګرځولیو او په نه منلو الله عذابونه را لېږلیو. نو تیرو امتونو چې د خپل پیغمبرانو احادیث نو منلی الله پر عذابونه را لېږلیو، چې دا د حجیت الحدیث د پاره ښکاره دلیل دی. دلایل نورم ډیر زیات دي. اخیری دلیل درته دا ذکر کوم چې ټول امت بلا استثناء احادیث ته حجت وي. کله چې هندوستان ته انګریزان راغله نو دا دوه ډلې پیدا کړي، وکټوري اهل حدیث او وکټوري اهل قرآن. دا یو د بل د پاړه پوړی ده. د دوی یو څو دلایل به د الله پاک په توفیق درته ذکر کوم. منکرین د احادیثو چې د کومو دلایلو نه استدلال کوي پاغي کې اول دلیل دا آیات کریمه ده چې الله پاک فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دوی وایي چې د دې آیات مطابق قرآن ډیر اسانه ده، لدی وجنه د قرآن پوهه ته د چا د تعلیم او د تشریح ضرورت نشته. لیکن دا استدلال د دوی غلط ده، ځکه چې د قرآن کریم مضامین دو قسم دي. یو هغه مضامین دي چې د وعد او د وعید او د وعظ او د پند سره تعلق لري، او یو هغه مضامین دي چې د استنباط د احکام او د شرایع سره تعلق لري.
په دې آیات کې اول قسم مضامین ذکر شوي دي هغه اسانه دي او دویم قسم مضامین هغه ګران دي. که استنباط د احکام آسانه وي نو د هل من مدکر په ځای به الله پاک فرمایلی وي هل من مستنبت، حالن کې من مدکر وي څوک پند اخیستونکی شته. دویم دلیل د منکرینو د احادیثو د پاره دا دی چې دوی وایي چې په قرآن کریم کې الله پاک ځای په ځای فرمایلی دي چې آیات بینات، نو د دې نه معلومیږي چې د قرآن آیتونه په خپله باندې واضح دي او توضیح ته ضرورت نه لري، د پیغمبر علیه السلام تعلیماتو تشریحاتو ته ضرورت نه لري. لیکن دا استدلالم غلط دی، ځکه آیات بینات داسې آیتونه همیشه د عقایدو د ایمانیاتو سره تعلق لري. یعنی عقاید او ایمانیات د مسلمانانو دا بالکل واضح دي، د عیسویانو پشان نه دي. د عیسویانو عقیده د تسلیث ته تر اوسه پورې څوک ورباندې نه پوهیږي چې دوی وایي تسلیث کې توحید دی او په توحید کې تسلیث دی. دارنګې دریم دلیل د دوی دا دی چې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي چې ته دې خلکو ته ووایه چې انما انا بشر مثلکم یوحى الی. منکرین د حدیث وایي چې په دې آیات کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نور انسانانو په شان باندې انسان ګرځولای شوی دی. د دې وجه نه دا آیات کریمه وایي صریح دی چې د نور انسانانو قول فعل او تقریر حجت نه دی، نو پیغمبر علیه السلام هم د هغوی په شان بشر دی، نو د پیغمبر علیه السلام قول فعل او تقریر به هم حجت نه وي. لیکن دا استدلال غلط دی، ځکه چې دا آیات دا د مشرکینو په جواب کې راغلی دی. مشرکانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د معجزاتو مطالبه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه ستاسو په شان بشر یم، زه په خپلې مردوی سره په معجزو ښودلو قادر نه یم، تر څو چې الله پاک ونه غواړي زه معجزه نشم ښکاره کولی. نو په مثلکم کې تشبیه صرف د عدم القدرت علی المعجزه بغیر مشیت الله کې ده، من کل الوجوه نه ده. دویم په دې آیات کې د نورو انسانانو سره ما به الامتیاز وحی ګرځولی شوی ده او یوحى الی او د وحی لفظ مطلق ذکر شوی دی، وحی مطلوع او غیر مطلوع دواړو ته شامل دی. نو د دین واجب الاتباع کېدو باندې استدلال دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث واجب الاتباع دي، وحی غیر مطلوع ده. څلورم منکرین د احادیثو د هغې واقعاتو نم استدلال کوي په کومو کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه عمل باندې په قرآن کریم کې عتاب نازل شوی وي. مثلا په غزوه د بدر کې چې د بندیانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فدیه واخیسته او پرېښودل، نو الله پاک تنبیه ورته ورکړه چې د دوی نه فدیه اخیستل مناسب نه و. لیکن د دې جواب دا دی چې په دې واقعاتو کې بېشکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجتهادي خطایی شوې ده چې په هغې خطایی باندې د وحی په ذریعه تنبیه ورکړی شوه. خو که سوچ وکړی شي نو همدا واقعات په حجیت الحدیث باندې دلالت کوي، ځکه تر کومې چې د قرآن آیتونه نو راغلي تر هغې پورې تمامو صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله منله او د پیغمبر علیه السلام فیصلې ته صحیح او صواب ویلی وه او د پیغمبر علیه السلام د حکم اتباع کړې وه. نو د دې نه صفا معلومیږي چې په دې معامله کې چې اصحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړله نو خپله فریضه ادا کړله او د دوی د فیصلې تمام ذمهواریم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وه. صحابه کرامو ته الله څه تنبیه ورنکړه چې تاسو ولې د پیغمبر علیه السلام پیروي وکړه. پنځم دا چې منکرین د حدیثو د هغې واقعین هم استدلال کوي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې انصار د تعبیر د نخل نه منع کړه. صحابو تعبیر پرېښودو نو پیداوار کم شو. دې باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې انتم اعلم بامور دنیاکم، یعنی په د دنیا په معاملاتو کې تاسو ښه پوهیږئ. لیکن د دې جواب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو دو حیثیتونه دي. اول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشادات په یو حیثیت، هغه ارشادات دي چې پیغمبر علیه السلام په حیثیت د رسول باندې بیان کړي دي،
او دویم هغه ارشادات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شخصي مشورو په حیثیت باندې بیان کړی دي. نو د انتم اعلم بامور دنیاکم تعلق د دې مشورو والو ارشادات سره ده، او زمونږ بحث په هغه ارشاداتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ده چې پیغمبر علیه السلام په حیثیت د رسول باندې ذکر کړی دي. دا د اول نظریه د منکرینو د حدیثو تردیدو، ورستنی دواړه نظریه. دویمه نظریه دا و چې د پیغمبر علیه السلام ارشادات حجت دي لیکن صحابه کرام ته، او دریمه نظریه دا و چې د پیغمبر علیه السلام ارشادات ټول امت ته حجت دي لیکن موږ ته په معتمدو ذرایعو نه دي را رسیدلی. نو د دې جواب به پر روان درس کې وکړو.